السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو مسخیل لکی مروت چې موږ یو قوم یو او مسخیل قوم په حواله سره چې موږ کوم کلی دي چې او موږ کوم خلق دی قوم چې مشتمل یو د اوس طبقه نو جوان چې کوم نسل ده دې ته دا پته نسته چې موږ قوم چې یو آیا د مسخیل قوم چې چوره کلی دي لګبګ 50 کلی دي مسخیل قوم چې په ایغه باندې یو مشترکه مسخیل قومي جرګه جوړه سله په هغې جرګې خبره کوو د ټول کلو د تفصیل د نوجوان ته ورکوو آنے والے نسل دغسې دا قوم هر سړي نه ویریږي لکه باسیت زه احمدزی قوم نه تعلق لرم داسې ټول خلک وایي چې موږ احمدزی قوم نه تعلق لرو داسې نور قومونه دي نه لکه پاسه نه موږ چې مسخیل قوم یو او موږ په دې چې کوم کلی کوم خلک شامل یو په دې باندې تفصیل خبره در سره کوو ویډیو اخر پورې وګورئ دا د موږ یو تاریخي څه هم ده چې تاسو ته موږ ټولو ته دا پته ولګېږي او په د جرګې به تفصیلا خبره کوو اخري چې اول تاسو سره زه دا کلی شیر کوم چې کوم موږ لګبګ 50 کلی دي مسخیل چې هغه پی کې 106 چې کوم موږ غزنی خیل حلقه راځي او پی کې 107 چې کوم موږ نورنګ حلقه راځي په دې باندې دی چې مختلف پی کې 107 چې تقریبا موږ 26-27 کلی راځي د مسخیل قوم او پی کې 106 چې موږ تقریبا 25-26 کلی راځي د مسخیل قوم په لکی مروت چې مسخیل قوم له ټولو نه غټ قوم ده په رقبې لحاظ سره او په آبادي لحاظ سره تقریبا موږ قوم چې دا تقریبا 2.5 لاک په قریب آبادي چې مشتمل ده او رقبې لحاظ سره په ټول لکی مروت چې دا موږ مسخیل قوم زیات ده مسخیل قوم یو غیرتی قوم ده او تکړه قوم ده د سره لکی مروت چې هم د دو تاریخ ته که زه وګوره که تاسې وګورو چې مسخیل قوم موږ چې کوم اوس موجوده حالات دي بدامني په لحاظ سره د کلو نامونه تاخلم بیا به تاسو دې نه اندازه وکړو چې تر اوسه پورې مسخیل قوم چې دا بدامني یا دا لهر تر اوسه پورې نه راغلی د وجه دا ده چې مسخیل قوم همیشه په دې باندې یو اواز سلی دي یو موټی سلی دي او چې څوک هم د خاورې ته راغلی دي هغې عبرتناک شکست یې ورکړی ده په مشترکه په اتفاق باندې نو اول زه د مسخیل قوم پی کې 106 چې کوم غزنی خیل سره موږ تعلق ده د کلو نامونه ته سره شیر کوم ادمزی چې کوم موږ کوم کلی ده دا 9 دیهاته باندې دا مشتمل ده دا کلی وړو او غټو کوټکو باندې مشتمل دا 9 کوټکو باندې مشتمل ده دا کلی ادمزی ورسره داسې رایسه احمدزی تقریبا 8 کلی چې په هغه چې بچکن احمدزی شیرمست کلی شاګی احمدزی بخمل احمدزی هغې نه علاوه عمرآباد داسې مختلف پی کې 106 تاجوړي باجی مغول خیل منډه سلیمان خیل والی سګی تری خیل برام خیل او داسې نور واړه کوټکي دې نه بعده پی کې 107 چې کوم موږ کلی دي هغه کلی دي شاخ کلی خان کرنل والا نار رضا خان ادمزی نار بازید ادمزی نار سمند ادمزی نار مظفر خان نار تور خان والیوال نار کشمیر مسخیل سپرلی کله نار آزاد چندوخیل کوٹ کشمیر چندوخیل پاسنی سورانه تختی خیل دورانه تختی خیل شاتوره تختی خیل شیخ کریم شیخ لنډک ټپ تختی خیل برګی کلی چې کوم دا زندی اکبر خان زندی فلکشیر سره درګه او مختلف دا کلی دي د کلو نه تاسو به اندازه اخیستي چې د کلو چې شکر الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ قسم بدامني نسته دا قوم همیشه د کلو په سخت ته سره یو ځای سلی دي اوس په خبره کوو قومي جرګه چې کومه جوړه سلې ده په دې چې زه ټولو نه کریډټ ورکوم چې برهان ایډوکیټ کله چې مرحوم عبدالغفور خان چې کله وفات سه او هغې لږ مونده بعده تعزیت کانفرنس و او یو کټ و په هغې چې هم دا برهان خان دا هلته ایغ ټیم نه
دا ډیمانډ کړی و چې موږ موساخیل قوم په لکي مروت چې دومره غټ تعداد باندې یو او کم از کم چې 40-50 کلو باندې مشتمل یو، نو دا کلی موږ تر اوسه پورې داسې یوه مشترکه جرګه نه کړه جوړه، یو موټی نسلو سره، یو اواز نسلو سره، او دا مشري یو جیته مو سره را نه وستله او ټول سره تقسیم یو. تقسیم چې کله زه هره ویډیو چې دا خبره کوم چې تر کله موږ دا تقسیم ختم سلی نه تر هغه پورې دا حالات سمیږي نه. نو کریډټ برهان خان ایډوکیټ ته ورکوم. من چې خبره ما وکړه د خان کلي زه خپل احمدزی کلي نه احمدزی نه تعلق لرم چې موږ 8 کلي دي. په دې چې خان کلي ما نام ولې واخیسته، محمد ادریس خان چې ملک ادریس خان ده، د هغې والد د دې 8 کلو تر لاړ تر خانخیل پورې برګو پورې د محمد ایاز خان د والد صاحب د ټولو کلو مشر و. نو د په ایخ ټیم چې د دې کلو نام خان کلی ځکه ورکړی چې دا د علاقې خان و. دا اوس چې د کوم خلک نوجوان طبقه ده چې دې نه ناخبرې دي یا د غفلت خوب چې وده دي، بېشکه موږ به سیاسي یو بل سره اختلاف وي، خو په اصل معنی باندې د خان کلی چې کوم و دې لقب ځکه ورکړی و چې د والد صاحب د دې کلي خاني کړی ده او د علاقې خان و. د ټولو تر تقریبا تر تاجوړو او دا اورې تر خانخیل او دا ټولو کلو پورې د عام کردار و په دې خپل علاقې کې. نو راجو اوس دا کوم عہده چې جوړه سله، کومه جرګه جوړه سله، کوم کلو نه خلک دو اخیستي دي او کومې عہدې د خلکو ته میلاوسلي دي، در سره شیر کوو او په مختلف په دې باندې بیا خبره کوو. له ټولو نه اول چې کوم سرپرست اعلی دی چې جوړ سلی دي، 3 کسان جوړ سلی دي د موساخیل قوم جرګې چې کومه جرګه جوړه سله. په هغه چې پیله کس چې کوم دا حاجي شمس الله خان تختی خیل نه تعلق لري، دوم سرپرست اعلی چې کوم دا نوابزاده عبدالرحیم خان نار مظفر خان نه تعلق لري، دریم چې کوم دا حاجي محمد ادریس خان کلي احمدزی لکه څرنګه ما مخکې د والد صاحب تعارف تاسو سره وکړو. دین بعد امیر چې کوم د جرګې جوړ سه، امیر چې کوم دا ملک علی سرور خان نارکولی خان سرکی ANP نه تعلق لري. ډیر ښکلې فیصله دی مشرانو کړې ده په میرټ باندې چې کوم حق جوړېده دې سړي امیر د دې جرګې جوړولو ډیر په ښکلي انداز باندې زه وایم چې دا فیصله سلی ده او د امیري لایق بالکل علي سرور خان ده، ځکه چې همیشه دا د هر اکټیویټي چې لکي مروت کې د خپل اهم کردار ادا کړی ده. دوم نایب امیر چې کوم دی چې جوړ سلی ده هغه ده حاجي حیات الله خان تختی خیل شاتوره. دریم چې کوم ده حاجي عنایت الله خان تاجوړي نه. جنرل سیکرټري چې کوم ده مولانا سمیع الله مجاهد بچکن احمدزی نه. ډیپټي جنرل سیکرټري فاتح خان خانخیل منډازی نه. چیرمین چې کوم ده حاجي دلجان خان تختی خیل نه. جاینټ سیکرټري سیف الله خان برام خیل نه. ورسره ترجمان چې کوم ملک برهان خان ایډوکیټ ادمزی نه. لکه څرنګه ما د برهان خان تاسو ته خبره وکړه چې کله مرحوم عبدالغفور خان تعزیتي کانفرنس چې د کوم دا موقف ورکړه او د خلکو ته مشرانو ته چې موسخیل کوم موږ ډیر غټ کوم یو او دې ته موږ تاسو ته پکار ده چې د کوم د پاره موږ یوه جرګه جوړو کو د کریډټ ټول موږ زوان چې د برهان خان ته دي. فینانس سیکرټري چې کوم دا حافظ نعمت الله خان کوټ کشمیر نه ده. پریس سوشل میډیا چې کوم دا مولوي شمس الرحمن احمدزی نه. نو خبره کومي مروت کومي جرګه هم جوړه سلی ده، ورسره دلته نوره جرګې ابا شهید خیل جرګه جوړه سلی ده. هر کوم پکار ده جرګې ملګري قسم په سوشل میډیا باندې موږ وکتل چې تنقید کوي چې دا چوره هغه جوړې سلی جرګې سوسایټیانې او دا کیسې.
همیشه ما ویلي دي چې دیر آیا درست آیا دا موږ مشران دا چې د کوم نامونه دي دا کومه جرګه جوړه سلې ده دا د مختلف سیاسي پارټیو نه تعلق لري. په دې باندې موږ دا نسو ویلی چې دا د واحد د سیاسي کس د سیاسي پارټۍ دا میشن ده، دا غلطه خبره ده. همیشه موږ نارې کړي دي، موږ وایو چې دا کوم مشران ټول سره یو ځای سي او یو موټی سي د قوم دپاره. دا کوم مشران چې یو ځای سلي وو په ویډیو کلیپ په تاسو کتلی وي چې د مشرانو اوس آخري عمر ده، دومره عمر یې نه ده پاته. موږ امید ساتو چې دی به قوم دپاره یو اهم کردار ادا کوي، قوم باندې کومې سختې مشکلات دي او امید ساتو چې دا قوم به هیڅ کله دا دو سودا نه کوي. هر چې چېرته وي په ډډ کې به مقابله کوي، که هغه د ضلعي انتظامیه یا چې هر څوک وي، که په سر اشکران وي، همیشه به په میرټ فیصله کوي، په دلیري سره بیا کوي، په غیرت سره بیا کوي. او دا قوم نه توقع ساتو چې دا قوم غلط میسیج ما چې دا کوم کلي وشول، ما چې دا کوم کلي یاد کړه، موږ چې دا کومو کلو چې کوم نوجوان دي، کوم دا خلک دا سوشل میډیا سره ریلیټډ دي، ګوري یې لا چاته موږ میسیج وررسېږي، نو هغې خلکو ته وایو چې دې مشرانو چې کله تاسو مضبوطیا نه یې کړې، سپورټ مو یې نه یې کړی، دو ته مو لاس نه یې ورکړی او دو پسې شانه بشانه درېدلي نه یو. تر هغې پورې دا مشران موږ فیصلې سختې او مضبوطې فیصلې نسی کوی. همیشه دغسې جرګو ته، دغسې مشرانو ته د قوم حمایت ضرورت وي. هغه چې به تاسو هم دی چې کوشش کوئ چې دې جرګې پسې به سات ورکوئ. ماضي چې د مشرانو چې کچه غلطیانې سلي، موږ منو هر انسان نه غلطي کیږي، څوک هم فرشته نه ده. خو که چیرې هم سلي دا نه ده چې موږ د دې ایخ سړي هغه ذاتي هغه مخکې فیصلو ته وګورو یا مخکې د ده کارکردګي ته وګورو او هغه باندې تنقید کوو، دا قوم کله هم ترقي نسی کوی. ماضي چې چوره سلي دي هغه به موږ ویروو. د مشرانو د خپل قوم، خپل پهچان، خپل عزت دا به موږ شامله اوچتو. دا په موږ ټولو باندې فرض ده، د هر سړي د موساخیل قوم نه چې د کلو نه د خلکو چې کوم موږ 2.5 لک آبادي ده، د هر سړي نه دا توقع ساتو چې تنقید ټایم نه ده. اوس مشران چې کول غواړي د قوم دپاره، هغې چې به موږ قوم دو سره شانه بشانه سات ورکو. همیشه چیرته به داسې وي چې غلطه فیصله به ونه کیږي، انسان د کیږي، موږ دا نه وایو چې نه کیږي، خو هغې چې به موږ دو اصلاح کوو، هغې ته به وایو او اصلاح سره سره به دو خپلې کمیانې هغې چې کموي او مخته دپاره به هغې چې روغ کردار ادا کوي معاشرې چې خپل قوم دپاره. دا جرګه چې کومه جوړه سله، دا جرګه دا نه ده چې دا جرګه په دغه چې باندې دغه مشرانو په هنډر کې به نه، په دې چې به هر ویلیج کوم کلی دي هغه کلو ته به دا جي، هغه کلو چې کوم کلو په سطح به دې ته کمیټۍ جوړېږي، په یو وسیطه هغه باندې به دا جوړېږي. زه به خبره وکړم، دا یوه خبره مې در سره شیر نه کړله چې موږ تقریبا لکي مروت چې موسخیل کوم 8 یونین کونسل دي، 8 او هغه یو ټول کوم یونین کونسل دي. نمبر 1 یونین کونسل تختی خیل، یونین کونسل کولی خان، یونین کونسل کوٹ کشمیر، یونین کونسل بخ ملامتزی، یونین کونسل برام خیل، یونین کونسل سلیمان خیل او یونین کونسل تاجوړي او ورسره یونین کونسل یو 2 ویلیج کونسل چې کوم نورنګ دی پچې او یونین کونسل نار ابو سامان بیگو خیل یو چو ویلیج کونسل دی پچې براگی او ویلیج کونسل سگئی والی او یونین کونسل چې کوم مختلف مورا قبیله مشتمله ده هغه چې موسخیل کوم بنو سره هم شامل دي، بنو چې راځي. نو دغسې دا موږ ټول د موږ څومره غټ قوم دا چې تر اوسه پورې موږ ته زه خپله بحثیت یو سوشل میډیا اکټیویسټ چې په دې باندې ما ډېر سرچ او په دې کلو باندې او په دې په خپل قوم باندې چې موږ تر موسخیل کوم تر اوسه پورې زه کوشش کوم چې په دې زه د موسخیل کوم موږ کومه هسټري وه شاته
هسټري تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې نسته ده. نو په هغې کوشش هم کوم چې د موسی قوم هسټري په دې باندې موږ یوه هسټري جوړه کړو او په دې سوشل میډیا باندې مخته آنے والې نسلو دپاره پرته وي، لکه څرنګه نورو قومو مختلفو قومو په یوټیوب چې په سوشل میډیا هر ځای د قومو هسټریانې پرتې دي. نو هغه کوشش په هم کوو، خو ټولو نه اول زه دا وایم چې سیاسي بغض نه اختلافات یو بل سره چې کوم ساتل، زه ذاتي د خلکو چې به ما سیاسي وابستګي اختلاف د جن مشرانو باندې به ما مخکې تنقید هم کړی، خو اوس نه، ما دا د کوم مشران دي، زه خپله د موسی قوم نه تعلق لرم. زه فخر پکوم چې ما د کوم تر اوسه پورې د موسی قوم مشري نه وه، ما کوم نمایندګي نه وه پذیرلی چې ما کوم دغسې لاوارثه پروت و. زه اوس شکر کاشم، شکر الحمدلله چې ما په علاقې چې چا دوره هم محنت وکړه، کوشش یې وکړه چې دا کوم مشران یې سره یو ځای کړه او دې قوم دپاره یو موږ موسی قوم پهچان دپاره دا ټول هر سړي ته ټولې علاقې چې دا میسج درومي چې دا د موږ پهچان ده، دا جرګه دا موسی قوم دا واحد د دو فایده نه ده، دې چې موږ ټول قوم فایده ده. نو امید ساتو چې دا منفي سوشل میډیا باندې چې کوم خلک وایي چې مخکې جرګې دي، مخکې سوسایټیانې دي، فلانه دي، خو مخکې موږ د موسی قوم نه وه. مخکې موږ باري جرګې ولې هر قومو جرګې خپلې جوړې دي، خو موږ موسی نه وه. موږ موسی جوړه سله او زه دا په ګارنټي سره ته وایم چې چوره جرګې دي په لکي مروت چې موږ لکي مروت کوم ټول بهادر ده، ټول غیرتي ده، ټول موږ یو مروت یو، دې چې فرق نه ده. زه دا نه وایم چې موږ موسی یو او سږی یا نور قومونه، نه، موږ هر سړي په خپل خپل تاریخ ته، هر سړي په خپل خپله بهادري ده، غیرت ته، او ټول تکړه خلک یو. خو موږ زه سپیشل دا ویډیو ما نن خاص د موسی قوم په حوالې سره ده چې موږ چې چوره دا جرګې جوړې سلي دي، چا نه به غلطیانې کوتاهیانې سلي، موږ به تنقید په کړی، روغې چهره مو به یې پیش کړي، روغه فیصلو ول تایید مو به یې کړی. خو چې کوم موږ موسی قوم جرګه جوړه سلې ده تر ننه نه وه، او انشاءالله زه په ګارنټي سره ته وایم چې لکي مروت چې به تاسو موسی قوم چې کوم مشران دا سلیکټ سلي دي، یو کابینه جوړه سلې ده، او دا کابینه په دغه جي نه ده، دا کابینه به وصي کېږي، هر کلي ته به دا کابینه رسېږي، او امید ساتو د مشرانو نه چې دا کابینه به په دغه جي نه پرېږدو. دا کابینه به داسې وصي کوو هر کلي ته، هر طبقې ته، هر سړي ته به چې دې چې نمایندګي میلاو سي، دې چې د ټولو مشرانو کابینې مضبوطیا ده، کوم مضبوطیا ده، او په دې چې بچوک هم دا تنقید نه کوي چې فلانی کلی سړی نسته پچې، فلانی کوټکي نه نسته، فلانی جي نه نسته پچې، نه، دې چې به په تاسو بیا تنقید موقع نه وي، ټول به هر سړي هر جي ته به نمایندګي میلاوسلی. امید ساتو د خپل قوم نه چې تا لکي مروت چې چوره جرګې دي، تا په لکي مروت چې به دا واحده جرګه چې په میرټ او په صحیح او تا قوم چیرې هم چیرې سخته تر باندې راشي، په دې به هم کردار ادا کوي. اخري چې زه د دې جرګې مشرانو ته وایم چې مسایل موږ ډیر دي، موږ موسی قوم چې چوره آس پاس کلي دي، مسایل هر کلي ښه ډیر دي چې چوره دی له وسه کړي. پیله نه زه دا وایم چې مروت کینال چې ټولو نه اول هم کردار د موسی قومي جرګې نه زه ریکویسټ کوم چې ټول پیله نه پیله په دې باندې ایشو باندې د موجوده چې کوم آرمي عهدیداران دي، نمایندګان دي دلته موجود دي، ډي سي صاحب دا، ډي سي کمشنر صاحب دا، حکومتي ادارې دي، ټولو نه اول په دې باندې اکشن واخلی او په دې باندې مخته قدم واخلی، او که الله پاک دې چې کامیابي درکړه، نور خو شکر الحمدلله. موږ قوم همیشه چې چېرته سخت حالات یا سخته خبره راغلي او قومیت خبره راغلي، بیا هلته موږ قوم بچای روتلی ده او د خپل کفن سره روتلی ده، هلته هیڅ چېرته هم په څه شي باندې کمپرومایز نه ده کړی، او انشاءالله دا مشران به چېرته هم ټیټې ته دا قوم نه ورکوو. امید ساتو د نوجوان طبقې نه بار ریکویسټ کوو چې خپل مشران، خپله جرګه، خپل قوم مشران भरपूर सपोर्ट कोई چې چور هم درنه کیږي مضبوطه کوي او شانه بشانه ورسره ودرېږي. مننه جی، شکریہ.